وی ثم رفع رأسه بیا ناڅاپي نبي علیه السلام داسې سر روچت وی چې سر روچت کو نو د نبي علیه السلام په دې مخ باندې خوشحالي و نبي علیه السلام موسکی و نبی علیہ السلام مسکه و وی مونږ چې د نبی علیه السلام دا مسکه ولید مونږ ډیر زیات خوشحاله شو وی ځکه چې د نبی علیه السلام دا مسکه مونږ ته د سرو اوښانو نه محبوب و. ابو هریره رضی الله تعالی فرمایي یو ځل مونږ ته نبی علیه السلام بیان کو په دې بیان کې دا قسم درې پیرې وکړو چې زما دې په هغې ذات باندې قسم د چا په قبضه کې چې زما روح دی دا قسم درې پیرې وکړو نبي علیه السلام او بیا نبي علیه السلام ثم اکب داسې سر یې ښکته کړو ټیټ کړو نبي علیه السلام سر ښکته کړو نو چې نبي علیه السلام سر ښکته کړو نو فاکب کل رجل منا زمونږ نه هر صحابي هم سر ټیټ او هر صحابي سر ټیټ کو په جړا شو چې نبی علیه السلام درې ځله قسم وکړو چې د کمې خبرې دپاره نبی علیه السلام قسم وکړو او بیا یې سر ټیټ نیولی نبی علیه السلام هر صحابي هم سر ټیټ کړی او جړلي وی ثم رفع رأسه بیا ناڅاپي نبی علیه السلام داسې سر روچت وی چې سر روچت کو نو د نبی علیه السلام په دې مخ باندې خوشحالي و نبی علیه السلام موسکی و نبی علیہ السلام مسکه و وی مونږ چې د نبی علیه السلام دا مسکه ولید مونږ ډیر زیات خوشحاله شو وی ځکه چې د نبی علیه السلام دا مسکه مونږ ته د سرو اوښانو نه محبوب وه. سرو اوښان په عربو کې د ټولو نه محبوب څیز به څه شی حسابېدو؟ سور اوښو هغې ته محبوب او خوښه څیز په مال کې چې هغه سره سره اوښانو عربو ته مخکې هم خوښ وګورئ اوس سره غټ غټ ګاډي هر څه دي خو اوس هم اوښان ډېر خوښ دي د عربو اوښان یې اوس هم خوښ دي وی مونږ ته د نبي علیه السلام دا مسکا چې ده او دا خوشحالي چې ده دا مونږ ته د سرو سرو اوښانو نه خوښه وه نو چې نبي علیه السلام داسې سر مبارک روچت کړو نو مسکا وه په دې مخې خوشحالي وه مونږ ډېر زیات خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شو وی نبي علیه السلام وفرمایلو وی ما من عبد یصلی الصلاة الخمسه داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي ویصوم رمضان او د رمضان المبارک روجې نیسي ویخرج الزکاة او زکات ورکوي ویجتنب الکبائر السبع او ځان د 2 غټو ګناهونو نه ساتي. ګوره نبي علیه السلام فرمایل داسې یو بنده نشته دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي د رمضان مبارک روجې نیسي زکات ورکوي او د 2 غټو ګناهونو نه ځان ساتي. کوم غټ ګناهونه دي حدیث مبارک کې د هغې ذکر نشته دی بل روایت کې د هغې ذکر موجود دی هغه 2 ګناهونه دا دي چې یو د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک نه ګرځوي شرک نه کوي کو هر قسمه شرک ته د الله سره نه کوي دارنګې جادو نه کوي کوډې منترې د دې نه ځان ساتي دا ګناه کبیره ده ګوره یاد وساتئ دا ډېره سخته ګناه ده او دریم ناحق قتل کول یو مسلمان قتلول ډېره لویه ګناه ده وی چا چې د یو مسلمان په قتل کې دومره امداد کړی چې صرف اشاره یې کړې ده دی به هم د قیامت په ورځ راشي په دې تندي به ورته لیکلی شي آیس من رحمت الله د الله د رحمت نه ناامیده انسان د یو مسلمان په قتل کې صرف دومره امداد کړی چې اشاره یې کړې و چې هغه دی لاړ او بل نبی علیه السلام فرمایي چې سود نه کوي سود او دا رنګ د یتیم مال خوړل د یتیم د مال نه ځان ساتي او په میدان جنگ کې شا ګرځول کافرو ته دا هم ګناه کبیره ده او دا رنګ په پاکو ښځو باندې تهمت لګول دغه 2 ګناهونه داسې دي کنه چې دا انسان هلاکوي ګورئ پاک دامنو ښځو تهمت لګول الله دې زموږ په حال رحم وکړي نن سبا به تاسو کتلي که نه د 2 تنو جنگ شي نو ستا مور داسې و ستا خور داسې و
د پلانکې زویه د پلانکې زویه څومره کنځل کوي هغه غریبه د ځان نه خبر هم نه دی ورله د مور نعوذ بالله زیناکاره کي خور ولا بدکاره کي څومره ناکاره کنځلې وکړي دا د پاک دامنې ښځې تهمت ونه لګاو دا ګناه کبیره ده انسان هلاکوي انسان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې وو ګناهونو نه ځان ساتي انسان د دې وو ګناهونو نه ځان ساتي ګوره څه کوي مونځ کوي زکات ورکوي د رمضان مبارک روجې نیسي او دارنګې د دې وو غټو ګناهونو نه ځان ساتي دا وو ګناهونه چې ما درته وویلو د الله سره شرک کول جادو کول ناحق قتل کول د سود کول د یتیم مال خوړل او میدان جنگ کې کافر ته شا ګرځول او په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول د دې وو غټو ګناهونو نه ځان ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا فتحت له ابواب الجنه د پاره با د جنت ټول دروازې کولا وکړي شي د پاره د جنت ټول دروازې کولا وکړي شي او دته به ویل شي وقيل له ادخل بسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د داسې انسان د پاره به د جنت دروازې کولو شي او الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې جنت ته په سلامتیا باندې داخل شي جنت ته سلامتیا باندې داخل شي ګوره څومره آسان اعمال دي خو کاش چې مونږ کولې د مونځ پابندي خو کولې د رمضان مبارک روجې خو نیولې زکات خو ورکولې او دغه رنګ د حرامونو مزان ساتلې ځکه دا ګوره یو خبره یاد وساتئ احادیث مبارکه کې چې څومره د نیکو اعمالو ذکر راغلی دی او په دې باندې د ثوابونو ذکر راغلی په دې کې دا شرط دی چې انسان حرامه ګورې نه کوي انسان څه نه کوي حرامه نه کوي ځکه که په ګېډه کې حرامه پرته ده نو خو هغه مونځ هم نه قبلېږي هغه روژه هم نه قبلېږي هغه زکات هم نه قبلېږي نو بیا پې ثوابونه د کم طرفه شو نو که ته وایې چې دا خو آسان کار دی مونځ کوه زکات ورکوه د رمضان مبارک روژې نیسه او جنت ته به ځې نو ټیک ده ولې ضرور به جنت ته ځې خو چې په ګېډه کې دې څه نه وي حرامه نه وي که نه که په ګېډه کې د حرامه دا ټول کوو نو دا قبول نه دي نو د حرامو نه ځان ساتل په هر نیک عمل کې ګورې شرط دی شرط